نوجوانان زما د سر ګلونه دي، دا ځوانان زما د سر ګلونه دي، زما زړه نه دوی ته چې کوم دی دعاګانې خېږي. خو زه ستاسو خیر خوا یم، زه ستاسو خیر خوا یم او زه پرې ټوله صوبه کې ګرځم، زه پرې ټوله صوبه کې ګرځم. ځان ته خطیب نه وایم، ځان ته خطیب نه یم، د الله په ذات خطیب نه یم، بس د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د قرآن او د دین او د اسلام خادم یم، چپړاسي یم، سپایي یم، مینت کوم او زاری کوم عرضه کې چې خدا را محمد رسول الله خپل کوي، د پیغمبر ژوند خپل کوي، د پیغمبر زندگی خپل کوي، د دوانو جهانو سردار ته درد مه ورکوئ. پیغمبر علیہ السلام زما استاد ناراض او خپه دی، ولی الله خفا، محمد رسول الله خفا. خدا را مونږ به د پیغمبر سره مخامخ کیږو، مونږ به د دوانو جهانو سردار سره مخامخ کیږو. خدا را سوال درته کوم چې ګیرې پرېږدوئ، سوال درته کوم چې ګیرې پرېږدوئ، مینت درته کوم چې ګیرې پرېږدوئ. تا خپل لاس درته نیسم، تا خپل پټکی درته نیسم د پیغمبر علیه السلام چې د دوانو جهانو سردار ته درد مه ورکوئ، محمد رسول الله ته تکلیف مه ورکوئ. ته سړی چې زه پرې خپل مخ باندې چاړه کېدم نو دا زما په مخ باندې پرته ده، قسم دی چې دا ستا په مخ نه ده پرته، دا د محمد رسول الله په زړه باندې تا له پاسه چاړه کېښوده. ته سړی چې زه ګیره وخروم نو دا ویړی ته ګزاره کړي، څه ویړی ته ګزار کړه؟ د پیغمبر سنت یې ویړی ته ګزار کړي، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنت یې هغه یې مردارو ته ګزار کړل. آیا دا خبره دوانو جهانو سردار روزه اقدس مبارک ته لاړ شي چې ستا امتي نه ستا په سنتو باندې چاړه راخله نو د پیغمبر به په خپل قبر کې څه چې زما امتي ته خو ما د الله نه ډېر غوښتلی، زما امتي ما خو ستا دپاره د الله در کې دعاګانې کولې، زما امتي ستا دپاره خو ما د الله در کې ژړاګانې کولې، زما امتي زما د چهره ستا خوښه نه ده، زما د مخ ستاسو خوښ نه دی، زما د چهرې نه به لا حسینه چهره راځي، زما د مخ نه به لا حسین مخ راځي، زما د چهرې نه به لا حسینه ښکلې چهره راځي چې هغه به زما د چهرې نه ښایسته وي چې قرنګې ته ځان جوړې. خدا را زمونږ د مجلسونو انعقاد، زمونږ د سیرت النبي انعقاد صرف او صرف چې کوم دی چغه نه ده، صرف او صرف واویلا نه ده، صرف او صرف چې کوم دی ځان ښودنه نه. زمونږ د سیرت مجلس غرض او غایه هم دا ده چې د دې ځای نه روان یم او چې زم نه جانے سنا ہے کہ قبر میں ملتے ہیں نبی اجل کا اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں. اورېدلې مې د جناب رسول الله په قبر کې میلاویږي نو د مرګ په انتظار یم. ورونو ټول د مرګ په انتظار باندې یو، ټول د مرګ په انتظار باندې یو. د اتوار په ورځ باندې زما په ثوابۍ کې بیان و، ثوابۍ ضروبۍ صحابه کې زما ټوپۍ سره نږدې کلی دی ګاړ مناره، په هغې کې زما بیان مې وکړو. بیان نه بعد کلابټ کې زموږ یو قاري صاحب دی چا راته ویل د هغه خوری مړ دی، نو زه رالم قاري صاحب ته مې دعا وکړه، تپوس مې ترې نه وکړو، مې خوری جی نوجوان ځوان او حضرت د کوم ځای کې جومات کې د هغوی دعا وه، د کوم جومات کې چې ناست دی دا قالین دا پرون دی نوجوان خور کړی دا قالین بره پکې چې کوم دی د ووري هغه لګېدلي وي هغه پکې چې کوم دی ټول لرې کړل، هغه یې لرې کړل، ټوټې موټې د هر شی برابر کړل، بلپونه برابر کړل، پکې چې کوم دی سم کړل، پکو ته کار سم کړو چې دا څوک لګوي نو دا هر شی برابر کړل. بېګا مسخوتن د دې هر څه نه وزګار شو، سم لاستو خو سار غریب په خپله راپا نسېدو، خلکو لخپې برابر کړې چې اوده شو نو اوده هی پاتې شه. هر مسخوتن چې سملې لکه دا وایي چې سبا به زما سترګې په خپل کور کې کولاو شي او که کولاو به نه شي، زه به په خپل کور کې سترګې وغړوم او که نه داسې نه چې سترګې مې غړېږي او په قبر کې پروت یم، سترګې مې کولاوېږي او په قبر کې پروت یم، سترګې مې کولاوېږي او خاورې را باندې اوښتي، نه معلومه ده چې زما ستا سترګې به په خپل کور کې کولاو کړي او که په قبر کې به کولاو شي. د مرګ ما ته ټول په انتظار یو، نو چې په قبر ته لاړ شو زما ستا چهره د بل چا په شاني، نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام به څه وایي، د دواړو جهانو سردار به څه وایي. زموږ علاقه کې ښه مضبوطه واقع اوس هم ته شالم کې ښودی شم چې څوک راشي شالم کې هلک اوس هم ښودی شم، تاسو سړی ته اوس هم ښودی شم. هغه وایي
وایي زه چې کوم دی نو دوبۍ نه د خپل ملګري سره رالم بلوچستان ته چې کله راتلم نو د هغه ځای یو کس راله پیسې راکړلې چې دا زمونږ بلوچستان کې زمونږ د کور کسان به تاله راشي او دا پیسې د هغه نه ته وصول کړه ورته هغوی ته یې ورکړه حواله یې کوه ما یې چې ډېره ښه ده فرمایي وایي زه چې کله رالم بلوچستان ته د نوجوان سره د هغه ځای نه په دوبۍ کې وفات شوی و مړو وایي هلته مونږ دفن که دفن یې کو چې دفن هم کو وایي کېناستو هغه کسان رال ما نه پیسې غوښتلې چې پیسې ما نه غوښتلې ما چې جیب وکتو نو دراهم را سره نه و ډېرې پیسې وې لږې پیسې وې نه ما چې پیسې خو را سره شته نه او دراهم خو را سره شته نه هم که دی پیدا نه شولې خو پته راته دا ولګېد چې دا پیسې چې کوم دي دا رانه هم دقه قبر کې دننه پرې کفن په ځای کې پرېوتي ما چې پیسې رانه پرېوتي لږ دراهم نه دي ډېر لوی دولت دی د غریبانو ناغري سړي بال ته تپوس کوي هغوی وایي چې ډېره ښه ده علماو نه معلومات وکړو علماو نه معلومات وکړو هغوی چې ټیک ده تبۍ ته راغلی کې پیسې ترې واخلې قبر هم راوکنست چې قبر هم راوکنستو او تبۍ هم ترې رالرې کړله وایي چې تبۍ هم ترې رالرې کړله ما چې وکتل واقعي هغه پیسې ما نه هلته پرېوتې وې خو ما راواغستې پیسې خو ما راواغستې وایي د رشته دار وویله چې دا رور خو مونږ ډېر لیدلی نه دی دا رشته دار خو ته را قبر لږ کولاو که را بله تبۍ واړوه چې مونږ دا رور وینو وایي چې را بله تبۍ ما واړوله نو ما چې خپل ملګري وکتل نو د را مخ تک تور ښکارېدو ما چې زما د دې ملګري ګیر راغلی ده عجیبه کار شوی دی ده خو به هر سهار کلین شی وکړو هر سهار به یې کلین شی وکړو په دغه ورځ هم کلین شی وکړی چې په کومه ورځ باندې وفات کېدو په کومه ورځ باندې مړ کېدو په دغه ورځ هم کلین شی وکړی ما چې زما د دې ملګري دا ګیره څنګه زر راغله قسم خوري دا سړی په خپل غټه غټه ګیره پرېښودې قسم خوري د بلوچستان واقعه د پاکستان واقعه وایي د الله په ذات مې د قسم وي وایي چې کله مې ترې تبۍ واړوله او د مخ ته ما وکتل چې تر د کوم ځای پورې ګیره خرولې وه تر د هغه ځای پورې پې تک تور تور لړمانان نښتي وو تور تور لړمانان پسې نښتي وو چې په کوم ځای پورې الله د الله په ذات قسم ګورئ چې ته وې زه دا یو یو اخته اخلم قسم دی چې د بدن نه یو یو اخته نه اخلې په دې بدن باندې یو یو لړم سیوا کې په دې بدن باندې چې کوم د یو یو چینجی د جهنم سیوا کې دا بدن چې کوم د ستا به د لړمانانو د چینجو نه ډکې ولې دا د پیغمبر د سنتو مذاق دی دا ګیره د چا سنت طریقه ده د محمد رسول الله وایه محمد رسول الله محمدی ګیرې پرېږدوئ محمدی ګیرې پرېږدوئ محمدیان شئ کل په کل محمدیان شئ ژوند د محمدیانو کوي زندګي د محمدیانو کوي کردار د محمدیانو کوي ناسته د محمدیانو کوي ولاړ د محمدیانو کوي ګرځېدل هم محمدي کا سملاستل هم محمدي کا کېناستل هم محمدي کا سملاستل هم محمدي کا خوراک کول هم محمدي کا او ستا چې کوم د تمام ژوند دا محمدي کا ولې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندگی کې کامیابی کامرانی عزت او وقار او عظمت چې پروت دی دا د محمد رسول الله په ژوند کې پروت دی د سیرت دا پروګرام درس ورکوي د سیرت دا پروګرام سبق ورکوي چې راځئ مونږ ټول څه شو محمدیان شو ټول څه شو لکه محمدیان ټول څه شو لکه محمدیان شو ځکه چې کوم دی نو حاجی محمد امین سے فرمائے دا ازل ناستا عاشق پدم بندی اما ز محمدی اما ز محمدی ام والله ز محمدی اما تاسو نو وای تاسو لکه پړه باندې و دړه نه وای دا ازل ناستا د شقی پدم بندی اما ز محمدی اما ز محمدی ام والله ز محمدی اما ز محمدی اما ز محمدی ز محمدی اما اللہ دے موتا سٹول محمدیان کی